मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا بشير له ولا نذير له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر حاضرین و عزتمند مسلمانان ورونو، په 13 جمعه د اولیاء کرامو په قبرونو باندې عرس کول، دارنګي پاغي باندې میلې کول، د هغه بدعت او د هغه لپاره یو خاص رز متعین کول
پاغي اجتماعات کول، جلسه جلوسونه کول، داغي گناهونه او داغي بدعتیت پاغي باندې سب 13 جمعه بیان شوو. نن جمعه ان شاء الله د دې مسلې وضاحت وکاو چې د قبرونو په خول څنګه دي، داغه باندې رنگونه او چونی راخل څنګه دي، پاغه باندې لیکایانې کول، دارنګ پاغه باندې د پاسه گنبدونه جوړول، قبه جوړول د دې په شریعت کې اجازه شته یا نشته. دارنګ په قبرونو باندې دیوی بلول، شمع بلول، منبته بلول، دارنګ قبرونو باندې جنډې ودرول، غلافونه او کپڑے ور باندې اچول د دې په شریعت کې څه اجازه شته یا ګناه ده، د دې په وضاحت کوو ان شاء الله. خورنده دا خبره چې دا قبرونو نتلل د دې مقصد څه دی، دا قبر کچه پر خودل دا د قبر عزت او تعظیم دی، او کنه قبر په خول دا د قبر عزت او تعظیم دی. حقیقت دا دی علماء کرام لیکلی دي احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بیان کړی دی چې د مقبره او د قبرونو به نهایت تعظیم کوي، ځکه چې دا د مسلمانانو یو آرامګاه ده، د هغه یو مرقد دی، نو تاسو به ډېر زیات خیال کوئ. تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې د قبر بے عزتی باندې کوي، په قبر باندې ناشته باندې کوي، په مقبره کې به لوی بول واړه بول نه کوي، قبر بروانه وای نه، حتی وسع د قبر عزت بکوي، د قبر احترام بکوي، د قبر بے عزتی باندې کوي. کچرته د مقبره عزت او د قبر عزت داو چې قبر به په خوایند الله پیغمبر به ویلو، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد او معلم دی، او زمونږ استادو کوم شي کې چې زمونږ خیر او د هغه موږ تاسو ته حکم کړی دی، او په کوم کار او شي کې چې زمونږ نقصان او د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو منع کړیو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رائے نه او د خپل ځان نه یو خبره نه ده کړې، بلکې قران کریم تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي، دا څومره خبره چې د تاسو ته کوي دا د الله تعالی طرف نه ته وحي کولې شي. قران کریم وحی جلی و علماء ذکر کوي، احادیث وحی خفیده فرق دومره دی. یا قران کریم وحی مطلوده، احادیث وحی غیر مطلوده. یا قران کریم الفاظ هم منزل من الله دی، احکام هم منزل من الله دی، او احادیث حکم دا الله تعالی طرف نه نازل دی، لیکن الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام منګو تاسو ته پوره دین را رسولې دي. یو مسله دا څنګه د پرېخاو دي چې هغه موږ ته نیمګړی پاتې کړی دا. نو کچرته د قبر تعظیم او د قبر عزت لکه څنګه چې زمونږ استاد ذهن کې دي چې یاره دا به خرابېږي، باران به خاور وړي، یاره دینه بچ دینو سو کار وخت حفاظت کوي کینی با بیا به زمانه غلط شي، یاره دا زره دی لګي عزت کوم ځکه زما پلار او ما باندې ډېر مهربان او یا زما مور او ما باندې ډېر مینه وا. دا یو قبر خو جوړه پوخ کنه خلک برا پورې خبرې کوي، نو کدا دا هغه سره احسان وي د مور او پلار سره، دا هغه میت او دا هغه مړي سره احسان وي، نو د الله پیغمبر به ویلې چې د مړي سره احسان کوي نو قبر ول پخوي. خیالم دې خبره ته
او کچره په دې کې ثواب وي نو ثواب کار زو تاسو نه پیژنو لکه څنګه چې محمد ربي پیژني. په کار چې موږ نبی رسول الله سلام ویلي چې دا ثواب کار دی تاسو وکړئ. بلکې علماء کرام ذکر کوي د قبر په پخولو باندې الټا وخت ضایع کیږي، مال ضایع کیږي، نقصان کیږي او پیدا نه ملاويږي. د قبر په خول منع شولې علماء کرام ډېر وجوهات ذکر کوي. یو وجه د قبر د نه پخولو هغه دادا چې کله دا مقبره کچه پرته ده، دا قبرونه کچه پراته دي او دغه شان خاورې پاغې باندې پرتې دي او یو ژوندی انسان د مقبرو ملاقات تلار د قبر ملاقات او زیارت تلار شي، قبر باندې تیریږي، مقبره باندې تیریږي او دې وګوري دا زاړه زاړه قبرونه ته تخکارا شي، نو د په ذهن کې به فورن دا سوچ راشي چې وای دا مرګ ما باندې مړ روان دی، دا وګوره دا دومره مړی په مقبره کې پراته دي، په ډیرو ډیرو په منونو خاور اور باندې پرتی دي. نن هغه خلک چې هغه په دنیا کې به ځان نه په نوک باندې خاور سندله، نن د خاور په مینځ کې پراته دي ځان نشي خلاصول، داسې ورځ ما باندې مرضی. هغه ته مرګ یادېږي، هغه ته آخرت یادېږي. چې دغه د قبرونو زیارت مقصد مو کنه، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ابتدا د اسلام کې منع کړی و، حکم یې فرمایلو چې تاسو به د مقبرو د قبرونو زیارت ته نه ځئ. الله اکبر. ګور افسوس پکار دی زمون خلک زیارت څه ته وایي، هغه ته وایي چې یو قبر پوښ شوی او بیا په هغه باندې جنډې ودرولې شي، د پاسه ور باندې ګمبد جوړ شوی، دا پلان کې د زیارت دی وایي. دې ته په عربی کې یا په حدیثو کې زیارت نه وایي، دا قبر په خولو ته خو تجسیس القبر وایي. دارنګه دغه قبر باندې ګمبد جوړول ته خو قبه وایي. اوس اصل کې زیارت لل مقبره ته او دغه قبرونو ملاقات کول دی ته وایي. هر قبر ته چې نه هغه ته زیارت ویل کیږي. یو قبر پورې خاص کول لکه زمونږ د خلکو چې دا جهالت دی. ور نبی اسلام چې د قبر زیارت کوي نه دی، ور موږ زیارت نه منې کوي. نبی اسلام دغه شان د قبر زیارت نه یاد کړل لکه تاسو چې زو چې یو خاص قبر لزو، یو خاص ځای لزو، نه د خپل کلی مقبره راورشه، د خپل گاوړ مقبره راورشه، هغه ته وګوره تا ته آخرت یاد شي. دې مقصد لپاره تا ته ویلو. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړی وای، تاسو ته ما حکم کړو چې د قبرونو زیارت ته مزه مراقات ته مزه. وجه سوا علماء کرام ذکر کوي دا ابتدایي دورو چې هر چا به قبر ته سجدي کوله، ګټو نه به خلکو حاجات غوښتل، بوتان نه به خلکو حاجات غوښتل، قبرونه به خلکو حاجات غوښتل، لات مناتو ځان به خلکو حاجات غوښتل، عقیدو کې شرک زیاتو، بدعات او رسومات زیاتو. نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې ګوره قبر خاتمه نه ځای، اسنه چې تاسو قبر تلار شئ او اغل ته قبر والا او تاسو سجده ونه کوي، اسنه چې چرته تاسو قبر تلار شئ اغل ته قبر والا نه امداد نه غواړي، هغه ته جړاو فریاد نه کوي. لکه نن دور کې چې د باز مشرکان کوي، البته دې لپاره غوښنه چې موږ ته مرګ یاشي. قبر لذي نه دې مقصد د پاره زی چې اغل تکره چال واد نه چې هغه دربو لغټه ورکیو دا یو اولاد پیدا شي. دا د یو سوچ دی چې دو درب او تړاغي لغټه ورکا نو بستا اولاد پیدا کیږي. یو درګای غیر پر خاص کړي او د چاوي ير پلان کی زیره چې لړ شو دا غیر قبر غرګې را واخلي، خپل بدن باندې راخ کې نستانه بعد بل رشي چې کم زبانه بعد نو هغه ختم شي. پلان کی زې کې قبر لار شه جارو پزان باندې راخ کنو بس تانه با هغه بعد لري شي. پلان کی زې کې تیل پزان باندې راخ کا، پلان کی قبر تیل پزان باندې راخ کا، ستانه به بالکل هغه بیماری او تکلیف او خارخ لري شي. لړشه پلان کی درګانا توډری قبر نه، توډری میا ګلی بابا د قبر نه ځان لخور راوړه، خپل دانه باندې وغورځوا، دانه باندې واچو واستا دانه بروغ شي.
دا د مشرکانو عقیده هغه وخت کې د دې زمانه مشرکانو د عقیده دي. نو د دې عقیدو د بندولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې ای زما صحابه وګوره د قبرونو زیارت ته مزه داسې قبرونو زیارت ته په دې نیت باندې. کله چې اسلام مضبوط شو د صحابه کرامو عقیده مضبوطه او پخې شوې نو بیا خو قبر تلو کې ثواب زکو چې آخرت یادېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما خو تاسو منع کړی وای چې مزه لیکن اوس تاسو عقیده مضبوطه شو الا فزوروها زه اوس د قبرونو زیارت کوي ښا اوس د قبرونو ملاقات ته ځئ. مقصد څه دی څه د پاره لار شي منګو تاسو شریعت وجم خو درې دا مقصد هم خو درې دی ولی صدقتارا فإنها تزهد فی الدنيا وتذكر الاخره. د قبر ملاقات او زیارت دې لپاره بکې چې دې قبر تلو سره تا تبا تزهد فی الدنيا دنیا سره محبت کمیږي وتذكر الاخره آخرت سره تیادیږي دې لپاره بځي. قبر د چیزې دا مقصد وي چې ستا د ذهن داس جوړ شي چې زما باندې مرګ روان دی دا هر څه پاتې کیدون کړي دې مقصد په مقبره لار شه ځان ته مرګ مخې تا کا چې دا مرګ ما باندې روان دی کوم مړ چې په مقبره کې دفن دی غیر پر دعا وغواړه تمام مړ په دعاګانې وغواړه چې الله دې باندې دا تکالیف آسان کړي الله قبرونه ورله منور کړي. شریع طریقې باندې سلام وکا السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. او د قبرونو والو پتا سره سلام وی تاسو زمنګ نه مخ کې راغلی او موږ در پسې را روان یو. د دې دا مطلب دی. بعض جاهلان خلک کوئی یاره وای چې مړی ناوري کنه ان دا سلام ور باندې خلک دی اولې چي دا د جهالت دیرونو وای چې مړی ناوري نو چې کله دا خلک د قبر په خوا باندې تیریږي ان بیا دی ور باندې سلام ولې چي چې السلام علیکم یا اهل القبور. دا خلک نه پوهیږي دا جاهلان خلک دی. دی نه پوهیږي چې سلام په څو معنی باندې مستعمل لې. هر ځای کې سلام په دغه یو معنی نه چې سلام التحیه دی بلکې سلام په دغه معنی باندې راځي. دغه علماء ذکر کوي سلام په معنی د دعا باندې دی. دغه ته سلام په معنی د دعا باندې دی. السلام علیکم یا اهل القبور او د قبرونو والو په تاسو د سلام وی د الله تعالی په تاسو باندې رحمتونه راووري. سلامتی دې تاسو لپاره د عذاب نه دا سلام مقصد چې هغه ته دعا ده او خپل ځان ته مرګ مخه تکول چې انتم سلفنا ونحن بالاثر. تاسو زمونږ نه مخکې د قبر ته راغلی او موږ در پسې روان یو. یغفر الله لنا ولکم الله دې موږ او تاسو ته بخنو کیخه. دا سلام مقصد دی دا نه چې هغه سلام اوري او کچره هغه سلام اوري ناغه خو په مقبره کې مړی پراته دي په منونو خاور ور باندې پرتی دي. سلام کون کې چې سلام اچي ناغه څنګه سلام اچي چې داغه خوا کې غبل قسم ناوري هغه څنګه خو نه وای کنه څنګه خو نه وای. نو کله دغه مقبره کې مړی خو در کې نار د خاور د لاندې خو در کې نار کې یو ژوندې انسان سملې او د مقبره باندې خولک تیریږي را تیریږي او څنګه سلام چې دی اچي نه ژوندې انسان به موانوري سوچ پکار دی. خو دې مقصد دا نه چې د مړی ستاره आवाज اوري بلکې داغه مقصد دا دی چې دای د چته مقبره ته لګي ته دعا وکي او ځان ته مرګ مخه تک دا سلام په معنی دعا دی. ډېر علماء لیکلي چې معنی دعا دی. بهرحال د قبرونو ملاقات سره لپاره جایز او چې تاسو ته آخرت یادېږي نو چې کله قبر پوښ شوی دی قبر سي مټی شوی دی آیا سره مقبره باندې تیریږي نو بیا هغه ګوره سره مدار قبر پوښ کړی دی هغه نو مرګ شي اخو دا قبر په تماشه باندې چې ګوره سره مدار قبر جوړ کړی دی. دا حکمت پوښ د دیو جن هغه شاعر وای کله چې یو سره یو مسلمان او سمجدار بندا مقبره باندې تیریږي نو هغه لپاره یو سوچ راځي دا قبر هغه ته یو आवाज کوي په زبان حال سره یو زبان قال دی یو زبان حال دی چې ورته نه وي خو لیکن هغه موجوده حالاتونه یو आवाज چتیږي یو سوچ او یو فکر چتیږي هغه دا دی چې جمع الکنوز لانفسهم فترکوها کما هي جمع الکنوز لانفسهم فترکوها کما هي الا قبورا دارسا فيها عظام باليا
دانن چې تاته مقبرو کې کمړ ښکاری داغه خلکو چې ځان د پاره خزانه جمع کړي وي، ځان د پاره مال دولت جمع کړو، هغه ټول خزانه هغه ټول مال او دولت داغه نه دنیا کې پاتې شو. خلیل اسنه دل تراله الا قبورا دارسا فيها عظام باریا، صرف او صرف زاړه قبرونو ورته ملاو شو، په دې قبرونو کې داغه زاړه زاړه اډوکی پراته دي، بس نور هیڅ نشتا. الا قبورا دارسا فيها عظام بالیا، دا زاړه زاړه قبرونو ورته ملاو شو، دا د خارو ډېر ورته ملاو شو، په دې کې داغه زاړه زاړه اډوکی پراته دي. او دغه وجوا چې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کله مقبره په خوا باندې تیرېده، بکا حتا یبل لحیته، دمر به اوجړل چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول مبارک ګیره په پوخ باندې لاند شو، ټول ګیره په پوخ لاند شو. چا ورته داولې ګور نبی رسول الله والسلام د جنت تذکرې کوي ته نه جاړي دمرا، د جهنم تذکرې کوي ته دمر نه جاړي، لولې نصیحتونه وعظونه کوي دمر نه جاړي. او کله چې ته د خاورو ډېری باندې په دې قبر باندې تیرېږي نو ستا دمر زیاته جراته لراشي چې ستا ټول ګیره لاند شي. دا ولې هغه ته چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناورید دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القبر اول منزل من منازل الاخره، قبر د آخرت په منازل کې لومبنه منزل دی، لومبنه منزل روان دی. کوم انسان چې په لومبني منزل او لومبني امتحان کې کامیاب شو همیشه لپاره ورسته امتحاناتو کې کامیاب دی، او کوم انسان چې د لومبني پوړې باندې په دې لومبني منزل باندې نقصان کې راغی، په دې لومبني منزل کې پیل شنو ما بعد هغه دینم صخره روان دي. نو ما سره غم دی چې د لومبني مقام به څنګه ز پاس کومه، دا به آسان یو کدا بګرانی. دا د قبرونو زیارت مقصدو چې تاسو مقبره تلار شئ، چې تاسو ته مرګ یاد شي، تاسو مقبره تلار شئ چې مړی ته دعا وکړئ، تاسو مقبره تلار شئ چې تاسو ته آخرت را یاد شي، دنیا سره محبت ختم شي. لیکن کله چې قبر پوښ شوی دی دغه زیارت نه دغه مقصد نه حاصلېږي، بلکې په هغې باندې مختلف طریقې سره اشعار لیکلی شوي، هغې باندې خو مشاعره لیکلی شوي، پاغه باندې خو تاریخ پیدایش لیکلی، تاریخ وفات لیکلی، او لوی کیسه پاغه باندې لیکلی شوی. هغه نه بیا دا چتر حاصلی، بیا سره ګوري چې دا قبر څنګه پوښ کړي، دا څنګه پوښ کړي، دا څنګه پوښ کړي، یا خدا خبري اچھا په شالونه ورچولې او چا په سور چولی. نو د قبر هغه مقصد چې کوم زیارت مقصد هغه ختميږي. دویم په دې کې تضییع د اموالو ده، مال ضایع کیږي، فضل مال ضایع کیږي. ولی دغه قبر په خول باندې مړی ته ذره برابر پیدا نه رسیږي، نو مړی ته د ذره برابر پیدا نه رسیږي چې ته قبر پوښ کینو. ما کچره مړی وصیت کړي نو نقصان ورته رسیږي. خیال هم دې خبره ته یو داس انسان دی چې هغه پات کیږي او هغه وایي چې زما قبر وګوره په خوای، زما قبر به کچا نه پرې دی، نو دغه مړی ته نقصان برسیږي چې وای تا په خپل ژوند د الله پیغمبر د سنت خلاف وصیت کو، تا په خپل ژوند د الله پیغمبر خلاف کو چې تا وی زما قبر پوښ کړي. او کچری مړی وصیت نه دی کړي، مړی نه دی ویلي چې زما قبر پوښ کړي، بغیر د هغه د وصیت نه وارثان ویره د خلک بخان دي چې ګوره د خپل صدر قبر پوښ نه کړ، د خپل میت قبر نه له پوښ کړي، کچا پروت دی، نو د شرم د وجه نه د هغه قبر په خول غواړي. نو دا یاد ساته چې دغه قبر کله پوښ کنه دا وارثان ګناګاران دي، مړ غریب خورزان د حال نه دی خبر، دا کم په خون کې وارثان چې دې ګناګاران دي، مړ غریب خو نه دی ګناګار، ځکه هغه بندول نشي، منع کول نشي. مال دې ولګي دا مړ ته پیدا ونه رسېده، بلکې تا اس مال ضایع کوه، اس نقصان کې واقع شوخه. اوس پیدا به کله ملاويږي، پیدا به کله ملاويږي، پیدا به هغه وخت ملاويږي چې د قبر باندې څومره پیسې لګې دي چې دا پیسې تر اغستې وي، غریبانو له دې ورکړې وي، مسکینانو له دې ورکړې وي، یتیمانو له دې ورکړې وي، یو عالم له ور باندې کتابونه راوړل چې دا ګور او خلکو توایا. دارنګي تا دغه قبر پیسو باندې چې کوم پیسې تا په قبر باندې لګولې، په هغه باندې تا تلې او تا په جمعات لا قرآن مجیدونه راوړې وي، یا جمعات په آبادی کې لګولې وي،
یا لاره کې د لګولې وي یا یو کوی کې د لګولې وي نو صدقه جاریه وا تر څومره پورې چې خلکو داغې نه پیدا غستن استامري ته ثواب رسیدو. خو موږ یې زمونږ د ذریعہ ثواب نشي د مړین دی په پیدا ونشي خو چې زمونږ خلنو شي کنه په جون باندې ور باندې یو روپۍ نه لګي ډاکټر قدر لنه بوزي غریب په کور کې چغي وي بوډا مور دی بوډا پلار دی نو ډاکټر لنه بوزي علاج لا خدمت نشي کولې څنګه ور باندې چې کله به مړ کیږي او چې مړ شي په مړی باندې بیا ته هغه عزت کې بیا ول قبر پخې خدا خو ته هغه د پاره نه کې دا خو ته الله رضا لپاره نه کې دا خو ته خلکو د نوم دریا د پاره کې سوچ کړه عزتمندو مال ضایع شو مال ولګي دا لیکن ذره پیدا هغه مړی ته ملاو نشو ذره پیدا ثواب په خون کې ته ملاو نشو د مړی څخه حق ادا نه قبل کې فکر خدا او چې هغه منځونه دا غروجري حساب کړو په دې ور کړی خو بهر حال نو دغه وجنا د قبرونو په خول دا ناجایز دي په کار دار چې مسلمانان رونه بایگان هغه د خپل رشتہ دارانو قبرونه نه پخای اوس په رسول د مسلې نه خبر نه وو قبرونه پاخه کړی دي نو هغه توبه باسره د خپل عمل نه او ان شاء الله رسول به تاسو وره کتابونو د حوالو سره چې علماء کرام لیکي چې کم قبر پوښتنه دې پنا پوهه باندې او سره د مسلې نه خبر شونه واجب دي چې هغه روان کی هغه واپس ولړای کچری پریدي او کچانه دی پخ کړی او دا غیړه کې دا اراده چې مون قبرونه پخاو نه بخاوي قبرونه بل حکمت د قبرونه پخاولو کې دام دی نه پخاولو کې چې ګوره دا قبرونه نشي پخېدل نو علما ذکر کوي چې کله یو پیړای مقبره باندې تیر شي او ډک شي او بل ځای نه ملاويږي نو بیا را شروع کا اواره کو بیا پکې مړی دفن کوا او چې بل مړی اډو کې پکې راووتل نو هغه اډو کې راواخلا یو ګټ کې سکي دا او مړ سره په قبر کې دفن کا نو چې تا په هغه قبرونه جوړ کړی دا خو تر قیامت پورې نروانی دي کې بل مړ څنګه دفن کې نو دا حکمت دی په کار دار چې نن بعد سو قبر پوښ نه کی که یو انسان نه کمل نو کته داغه قبر کچنا چې داغه په قبر باندې سیلابونه مرাজি هغه سیلابونه خو پرې دوا کداغه نه کمل انسان زناور په ځنګل کې مات کړي داغه بدن ټوټه کړي خوړل یا مغه تبار الله چې کم اجر ورکړي او کنه خوشاله ورکړي نو هغه ته ملایوي کپور باندې اوس ځولې شي او ایره رشي ام عالم برزخ کې هغه ته خوشالي ملایوي چې نه کمل انسان او کچره په سمندر کې لاوشي او میانی وخوري ام عالم برزخ کې هغه ته ثواب ملایوي او اغلب داغه نیکو بدله ملایوي او کبه د عمل انساني په قبر کې خو مضبوط پالنګونو تاو کې قبر کې ولا خخولي ګلکارې نه وکي دنه مزیدار جوړ کې او بارم جوړ کې خیات ساته په دې نخلاصيږي او په خپل عمل خلاصي سوچ کول غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دا د خاورو ډېرې چې قبر چي دی یا خو د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کند ده القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کند ده نیکمل انسان د قبر ته دنک قبر هغه د پاره جنت باغچه جوړه شو داغه تر نظر لګې دو پوره داغه د پاره قبر کولاو شي د جنت کړه کولاو شي ورته د جنت تلای ورته لاندې واچولې شي که ظاهري داغه قبر کچخ کاری لیکن دنه داغه قبر ډیر منور دی ډیر مزیدار دی د جنت کړه کې وته کولاو دی او حفرة من حفر النيران یا د جهنم د کندونه یو کنده که ظاهری ته داغه په قبر باندې پاسه څنګه مرمر اولګي خولي کانی اولګي ټینونه اولګي ډیر تاوانو مصرف کې رنگونه ورکي لیکن داغه باندې لاندې اور بلیږي نو په پاس پسو کی څه پیدا رسیږي هیڅ پیدا نه رسیږي سوچ کول غواړي نو بلکې یو نقصان دی وکړه دا چې کله داغه په قبر باندې شنه بوټي ولاړ وي شنه ونی ولاړي نو علماء کرام ذکر کوي دا شنه ونی دا شین او غیاګان دا تسبیح د الله پاک وای دا هغه مړي ته ثواب رسیږي گران محترم اوریدن کو زمانگ دے دکان پتہ ایسا تے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیک مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی
او صحیح مسلم کې روایت راځي ښا مسلم روایت ذکر کوي مشکات شریف کې ترمذی کې روایت راځي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده صحیح حدیث ده چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ايو جسس القبر وايبنا عليه وايقعد عليه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې قبر دی پوښ شي د قبر د پخېدون نبی رسول الله منع کړی دا چې قبر باندې بخوي قبر لبه چونی نور کوي وايبنا عليه او نبی رسول الله منع کړی دا چې په قبر باندې آباد وکړي شي د قبر دا بادونه نبی رسول الله منع کړی د پاسه به بادي نه کیخه وايقعد عليه او منع کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم د دینا چې په قبر باندې د ناس تو کړی شي د ناس نن نبی رسول الله منع کړی چې د مسلمان په قبر ان په قبر د پاسه ناس پیغمبر اسلام منع کړی دا باز خلک مقبره ته لاړ شي کنه ان په قبر باندې پاسه ګرځي دا قبر به عزت د پیغمبر اسلام منع کړی دا څه باندې کوي ګناه ده باز خلک به کې خري پری دي او هغه ګرځي په قبرونو باندې پاسه دې داسې مثال لري یو ژوند دین سامان چې د پاسه د اخري ګرځي الله دې زمونږ استاد په حال باندې رحم وکړي یو طرف ته موږ وایو موږ د قبر تعظیم کو کنه غیر شرعي تعظیم چې هغه پخو او بل طرف ته زما واستاد مقبره کې څه حال شروع دي جواره په مقبره کې کیږي زناګانې په مقبره کې کیږي غلاګانې د مقبرې دونه نه کیږي خره او ساروی او خوشي ساروی په مقبرو کې ګرځي دغه شان خلک په مقبرو کې ګرځي خاور د مقبرو د ځمکې نه پټيږي موږ د مقبر تعظیم کو دا قبر تعظیم دی کله قبرونو نغلا را دا هم خپل خواهش په روان یو خپل رسم او رواج په روان یو په کار خدا و چې مقبره په خوا تیرې دی چې نهایت پاجزه باندې نهایت پن کې ساره باندې نهایت د جړه په حالت کې تیرې دی چې وا داسې حال ما باندې مر روان دی لیکن نن چې څومره غلط کارونه نه غزمنګ استاد په مقبرو کې کیږي ډېر لپاره داسې یو کمیټي پکاري چې د کلی د مقبرې نه غیر چا پیر کندتارو لګي یا دیوالو لګي دا غیر لپاره یو کس ساده چې دغه حفاظت کوي چې د مقبرې ونه هغه څوک نه وړي دا وقف شهر دار بل چا لپاره حرام ده د مقبرو د قبرونو نه خاور بل څوک نه وړي اکثر بعض وخت کې زنانه لاړې شي او په قبر باندې خاورې چې دا مسله زده کړونو او ان شاء الله رسول کې دې شی وضاحت وکما خو مسائل ډیر شنو بعض وخت کې سړي ذهن نوځي خبره قبر شرعي قبر وسمري شرعي قبر یو لیش بس دا شرعي قبر دی اي علماء کرام تر دې پورې لیکلي دي چې د قبر سمره خاوره د قبر نه راوته ده واپس په قبر باندې واچو بس نور سوي خاوره په قبرونو باندې نه اچي خیال هم دې خبره ته نو دا بیا بعض خلک نارینا چې هغه کور طرفه مجبور یا زنانا ناپوی او سادهګانی دی بلاړی شي او مقبره کې به خاورې راخلی او په قبرونو باندې بر پاس اچي چې هغه یو لیش نه چې هغه سوسو لیش ته قبر برکی دا منه ده بل د مقبره ټول زمکه خراب شي سبا د پاره پاغه قبر کې اغیزه کې خوا کې کند جوړه شوی څوک بل مړ نه د پن کوي دا څومره نقصان کیږي د وقف زمکه په دې کې ثواب نه ملایويږي بلکې دې کې ګناه له خدا خلق پويږي نه دومره دا قبر روان شو او بو یوړو قبر خراب شو نو بس هغه جوړ کا خیر دی خو لیکن جوړ قبر باندې ته بیا خاورې په کال کې دوباره اړې هر کال دې نوې نوې خاورې پاغي باندې اچي مقبره خرابې کندې جوړې په مقبرو کې دا چا ویلي دي الله اکبر دا صریح خلاف پیغمبر اسلام نو حدیث پاک کې دا راغلی چې پیغمبر اسلام منع کړی دا چې تاسو به قبر نه پخوي منع کړی چې په قبر باندې بابادی نه کوي منع کړی چې تاسو به قبر پاغي باندې ناست نه کوي اوس کچره دې کې خیر وي په دې کې پیدا وي نو نبی له صلوات والسلام به منع نه وي کړی نبی له صلوات والسلام خو زمونږ استادونه لکه مونږ او تاسو په خپل ځان دومره نه مهربان او دومره نه مين لکه څنګه چې د الله پیغمبر مونږ باندې مين دي ازمون معلم دی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم سبحان الله قران کریم کې الله پاک کوئی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مومنانو باندې د مومنانو د نفسونو نه زیات مهربان دی اے مومنانو تاسو خپل ځان باندې دومره نه یمن تاسو په خپل ځان باندې دومره نه خپکیږئ لکه څومره چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې خپکیږي لیکن افسوس پکار دی
هغه پیغمبر چې هغه نهایت په خپل امت باندې میندې د خپل مور او پلار نن په خپل امت باندې زیات میندې نن دا هغه پیغمبر خلاف بنګتاړو سکار نخکاری. د دیو جن علماء کرام ذکر کوي امام نووي رحمه الله په شرح مسلم کې لیکي والبناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه. په قبر باندې آباده کول کچره دا د بانی او د جوړون کې په ملک وی دا خپل ځمکه دا خپل ځای کې قبر جوړ کړي دي خو مکروه ده شریعت منع کړی ده نه بکای. وان كان في مقبره مسبله فحرام النص عليه الشافعي. او کچره یو عام مقبره کې وی یو عام مقبره کې دفن مړی دی هغه کې بیا د قبر په خې پاغه کې د آبادی کې په قبر د پاسه نو دا بیا حرام دی. امام شافعي په دې باندې تنصیص کړی دی. صراحت سره دا مسله امام شافعي رحم الله بیان کړی چې بیا دا حرام ته نږدې دي حرام دي. عام موقوفه مقبره ته به ځان لپاره ځای وقف راونی سو ټینګ کړی دی غنه پرې دی پاغه د پاسه بیا آبادی کې او بیا وی ورایت وقال الشافعي فی الام. امام شافعي رحم الله کتاب دی کتاب الام دا مشهور کتاب دی. وی امام شافعي رحم الله کتاب الام کې لیکي رایت الائمه بمکه یامرون بهدم ما یبنى ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا الا سويته. امام شافعي رحمه الله وی ما د مکی مکرمه ائمه او بادشاہان لیدلیو چې هغه به حکم کوي چې دا قبرونه چې پخ شوی دي د پاس ور باندې آباد شوی دا واپس ولړوي. او دا خبره صحیح ده ځکه وای چې نبی له سلام د خپل طرز ویلې غلې په دې باندې چې کم قبر اوچت دی رواني کو نور قبرونو سره برابر کا. دارنګي امام محمد رحمه الله دا هغه کتاب دی کتاب الاثار هغه 96 او 97 نمبر صفحه کې لیکي ولا نرى ايزداد على ما خرج منه ولا نرى ايزاد على ما خرج منه ونكره ايجسس او يطين. وای دا زمون رای نه ده دا مونږ جایز نه ګڼو چې په قبر نه کوم خاور راوته چې داغه نه زیاته خاور په قبر باندې ورواچي بس کوم خاور راوته داغه په قبر باندې دوباره واچوا. دارنګي قبر باندې و نور خټه مټه ناچي الی ان قال تر دې پورې چې امام محمد رحم الله ویلي دي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن تربيع القبور وتجسيسها وقال محمد به ناخذ وهو قول ابي حنيفه. چې نبی رسول الله منع کړل چې سلور ګټه قبر باندې جوړي سلور ګټه قبر نه منع کړی دا بعض خلک کله خاورونم جوړي نو هغه داسې طریقې سره جوړ کی چې سلور ګټه غو نه جوړ کی. دا مسله د سنی قبر په سنت طریقه باندې قبر بدای چې هغه مای پوش دا مطلب لکه د مای ملاج څنګه نه غوته ده دا څه به قبر نه غوځيخه مصنع مربع سلور ګټه قبر باندې شي جوړې دي او دارنګي قبر په خول نشي. امام محمد رحم الله وی دا زمون قول دی زمون مذهب دی او په دې باندې امام ابو حنیفه رحم الله مرای دا هغه مو چې قبر په خول ناروا دي ښه مونږ له چا مذهب باندې. دارنګ امام حلبی الحنفی رحمه الله دا کتاب دی کبیری د منیت المصلی شرح دا 599 صفحه کې اغلی کی ويكره تجسيس القبر وتتيينه وبه قالت الائمه الثلاثه. او هغه وی د قبر په خول دارنګ په قبر باندې خاورې چول دارنګ خټ ور باندې چول لیولي دا مکروه دی په دې باندې ائمه 303 والو قول کړي دي تر دې پورې اعلان قال هغه بیا وی عن ابي حنيفه انه يكره ان يبنى عليه بناء من بيت او قبه او نحو ذلك لما مر من الحديث عنفا. و امام ابو حنیفه رحم الله تر دې پورې ویلي دي چې په قبر باندې آباده کول کوټه جوړول یا دغه شان قبه جوړول دارنګ نور دغه په شکل باندې آبادی کول دا مکروه دي دا په قبرونو باندې شي جوړې دي. دارنګ امام قاضی خان الحنفی مشهور عالم دی داغه کتاب دی فتاوی قاضی خان اول جلد 92 نمبر صفحه کې لیکي ولا يجسس القبر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تجسيس والنقزويز وعن البناء فوق القبر. وای قبر بنشي په خو ځکه نبی رسول الله داغه نه منع کړی دا د الله پیغمبر منع کړی چې قبر بنه پخې دارنګ د الله پیغمبر منع کړی دا چې قبر له بد سپینو زرو بنه ورکې
دارنګ د سرو زرو په بولنه ورکه دارنګ په قبر باندې پاسه آباده بنکه ځکه د قبر هغه حکمت ختميږي دي سره بیا وبخله دغه تماشېګانې کوي. حافظ ابن الحمام الحنفی رحمه الله لیکي داغه کتاب د فتح القدیر اغلی کی سلورم جل 472 نمبر صفحه کې لیکي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن تربيع القبور وتجسيسها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې څور ګټه قبر باندې جوړي او نبی علیہ السلام منع کړی دا چې قبر باندې بچونه لګي قبر په پخینا. دا احناف علما دي معتمد علما. دارنګ فتاوی عالمگیری هغه فتاوا چې د 300 علماو په اتفاق باندې لیکل شوی فتاوا د عالمگیر بادشاہ په دور کې. فتاوی عالمگیری اول جل 176 نمبر صفحه باندې لیکي ويصنم القبر قدر الشبر ولا يربع ولا يجسس ويكره ان يبنى على القبر وي قبر به مای پوش جوړول شي مای پوش او دارنګ دی یو لیش باندې ځبانه برزمکه نو چتول شي زیات بنی شو چتولې ولا يجسس قبر باندې بچونه نشي راخلې په خوله بنشي ويكره ان يبنى على القبر مکروه دي چې په قبر باندې دی آباده وکړي شي. فتاوی عالمگیری لیکلی دي. دارنګ علامه ابن عابدین الحنفی رحمه الله داغه کتاب د شامی اول جل 101 کې لیکي اما البناء فلم ارى من اختار جوازه په قبر باندې آباده وای تر اوسه پورې معنی دي لیدي چې چار دی آبادی تخویلی دي نو هیڅ چا ورته خنه دی ویلی ښا نو په قبر باندې آباده کول مکروه دي مکروه تحریمی دي په کاردار چې مونږ تاسو په قبرونو باندې آبادی نه کوو قبرونه په خوونه. قاضی ثناء الله فانی پتی رحمه الله مشهور عالم علماء دیوبند کې چا چې تفسیر مظهری لیکلی دی المتوفى 1225 هجری کې وفات دی. قاضی ثناء الله فانی پتی رحمه الله داغه کتاب د پارسی کې دی ما لابد منه داغه کتاب دی اغلی کی 95 نمبر صفحه کې آنچه بر قبور اولیاء عمارت های رفیع بنا می کند و چراغان روشن می کند و ازین قبیل هر چه می کند حرام است و کم چې د اولیاء کرام قبرونو باندې لولې آبادی کولې شي دارنګ د اولیاء کرام قبرونو باندې دیوی بلولې شي رڼاګانې کولې شي یا نور چې د دې په شان کم منکرات او بدعات کیږي وای دا بالکل هر چه می کند حرام است هر چه جوړ باندې کیږي هغه حرام دي. قاضی ثناء الله فانی فتی الحنفی مشهور علماء احناف کې عالم تر شوی دی. دارنګي په قبر باندې آباده کول دارنګي د پاسه په قبر باندې قبه جوړول علماء کرام ذکر کوي. حدیث پاک کې مرাজি صحیح مسلم کی روایت راځي جلد اول 312 نمبر صفحه کې روایت راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه یو خپل شاګرد لګلو حضرت ابو الحیاج اسدی رضی الله تعالی عنہ په دې مسلې لګلو هغه ته ویلو الا ابعثک الا ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم اے ابو الحیاج په داس یو ډیوټي باندې تا نه مقررو ما په داس یو کار باندې تا نه لګم چې رسول الله سلام ز پاغي باندې لګلو ما ان دا کار حضرت علی په خپل باندې د نبی اسلام په حکم باندې کړو او بیا په خپل دور خلافت کې حضرت ابو الحیاج اسدی رضی الله عنه په دې لوټه باندې مقرر کړو څه ورته ویلو الله تدعا تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته چې ګوره یو قبر چې چرته یو تصویر نه ګوره مگر هغه روانه وا چې کوم ځای کې تصویر د لمخه راځي د جاندار شین هغه ختمه وا اوس خدای الله رحم وکي منګو تاسو تصویران مومونه چې څومره ګورو هغه برړو خپل کور کې به لګاو څومره ګورو راوړو نو په خپل دکان کې به لګاو حالان کې دا صحیح خلاف د پیغمبر علیه السلام دی چې نبی علیه السلام تصویر جوړونکو باندې لعنت ویلې دی چې څوک تصویران جوړي پاغه لعنت ویلې دی څوک راوړو په خپل کور کې لګای حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کور د رحمت ملائکه نه ردن کی هغه کور ته د رحمت ملائکه نه دن کی لیکن افسوس دی زمونږ نه د رحمت په ملائکه باندې سکار شته نه زمونږ په حیا باندې سکار شته نه زمونږ په غیرت باندې سکار شته خو بس خپل خواهش په سر روان یو کله کله بعد تصویران سره وګورو الله غوا د سړي له حیا راشي کچې تاسو کتلی کنه دا بعض خلک سیکلی چي نو په سیکلو باندې رسته تصویران لګولي داسې تصویران حقیقت دار چې سړی وګوري نو سړی سترګو کې حیا راشي کته وګوري
بربند زنانا او داغه داسې تصویران چې هغه تکتل هغه له سړي نه حیا راځي لیکن دغه په ټول بازار کې ګرځي او حیا نه راځي ورلا ټول خلک هغه تصویر ته ګوري او بیا دغه د تصویرانو ډک سیکل خپل کور ته دنه کوي هغه ته دغه مور ګوري هغه ته دغه خور ګوري دغه روندار او دغه رشتہ داران ټول زنانه ګوري سړي له حیا راځي دا سیکل څنګه کور ته دنه کومه خدای ته چل خې جو دغه شان بتا سم بیا کوي لا حول ولا قوه الا بالله کم بربند تصویرانی کم ناکار تصویرانی چې د لکو د جنې تصویرانی نو هغه براوړو ما ته بیٹک کې لګاو مشران به پکې ناشتي کشران به پکې ناشتي پروا نشته حیا نشته دکان کې به لګاو پروا نشته هغه خو پرې دا نبی له صلوات والسلام فرمایي دغه خلکو ته د قیامت پر ځبانه ویلې شي دا کم تصویر چې د جوړ کړل شو په دې کې روح واچوا څه جواب بیا ورکې لیکن نن موږ خپل خواهش باندې لګونه خپل شو کې خو دې او په دې کې لذت سره په دې کې خوان څه دی یو سړی ډیر زیات شوق دی نو لړ دي شي هغه تصویران دی راوړي چې هغه غیر زی روح دي د غرونو تصویران دی راوړي د آبادو تصویران دی راوړي د ونو تصویران دی راوړي د ګټو تصویران دی راوړي خیر دی کنه خو جاندار شي تصویر بنه لګي بهر حال په دې ډیوټه باندې مقرر کړي ابو الحیاج رضی الله عنه چې ته ګرځا او چې کوم ځای کې تصویر سې کینو بس هغه روانه و سر ته کټ کوا او دویم دا ولا قبرا مشرفا الا سویتا او چې کوم ځای کې تاته یو قبر د نور قبرونو چت ښکاری هغه نور قبرونو سره واره کوم ځای کې چې یو قبر د نور قبرونو نو چت دی هغه قبر اواره نو ورشه مقبره ته وګوره کنه څومره اوچتي کړی دي څومره وګدو د قبرونه یو ځای کې ما یو قبر لیدلو ډیر زیات وګد قبرو الکه دا ولې وګد دی وای دا شلګزې بابا دی شلګزې بابا شلګزې قبر خا لا حول ولا قوت الا بالله شلګزې بابا قبر دا څومره اسراف دی څومره نه کېرا باندې کړي بابا په دوه غزنې یو قبر ول شلګزې جوړ کړي دی شلګزې بابا قبر دی وای یا چې څومره دا مزارون تاسو ګورئ کنه هغه مړې به څومره او دا قبر یې څومره کړي او بیا هغه سره څومره دنیا راګره کړي ګمبته په پاس جوړ کړي دا خلکو ثواب په قسمت کې نه خو بهر حال نبی له صلوات والسلام خپل ترزوی په دې ډوټه لګل چې ور شروان کدا سي قبرونه هغه بیا ابو الحیاج اسدی رضی الله عنه لګل چې ورشه ګرځا کم ځای کې اوچت قبر ته معلومیږي نور قبرونو سره وار کا نو معلومه دا شو چې کم قبر خلاف شرع جوړ دی د اغیر وانول نور قبرونو سره برابر پکار دي په بل چا سره روانه خو ته وارث او تاج وکړه په خپل ځکنه قبر دې په خړې ماته ک نور قبرونو سره برابر کا ډیر دی اوچت کړه د کمې ک نور قبرونو سره برابر کا نور خور باندې ما چوا بس کومه خوره چې قبر نه بهر شوی دا غوله کافی ده دارنګي سویته معنا علما کوي سویته معنا دا چې نور قبرونو سره برابر کا دارنګي امام ابن حجر مکی شافعی یو عالم دغه کتاب دی کتاب الزواجر 163 نمبر صفحه کې لیکي وتجب المبادره الى حدمها وحدم القباب التي عليها واجب دي چې داسې قبرونه هغه روان شي هغه آبادی چې پاغي باندې پاسوري چې هغه روان شي او ختم شي دا واجب دي خلکو باندې مسلمانانو باندې واجب دي اسلامي حکومت باندې دا واجب دي موت باندې خو ځکه نه دي واجب چې کومه او تاسو شر پیدا کیږي به ګوره زماره رشتہ دار د قبر بے عزتی کړي دا قبر روان کړي دي لیکن چې چا په لاس کې زوري پاغي خلکو دا واجب دي چې دا ختم کی دارنګ مولا علی القاری حنفی عالم دی داغه کتاب دی مشکات شریف شرحه مرقات المفاتيح شرح مشکات المصابيح اغلی کی په دویم جلد 372 نمبر صفحه کې ويجب الحدم وان كان مسجدا دا غیر وانول پکار دی اگر که جمعاتی خیال هم دی خبره تا اگر که جمعات هم دی نو هغه پروانه ایرونو سوچ کوي خبره تا علماء کرام مسله ذکر کوي چې مقبره کې به جمعات نه جوړي او په جمعات کې به مړ نه دفن کې دا مسله ده مقبره کې به جمعات نه جوړي کچرته مړ مخ کې دفن دي او جمعات رستو جوړ شوی دی نو واجب دي چې دغه جمعات بلړې جمعات باندې جوړه مقبره کې او کچرته جمعات مخ کې آباد دي مړ پکې رستو دفن کړي دي مړ به باسو جمعات نه وړيخه وست نه کیږي طاقت دین رسیږي نو بیا به داسې کې چې د هغه قبرونو نه چې کم جمعات په هاته کې چا دفن کړي لکه په خوا وړر صدقان داسو چې چا به جمعات وقف کړو یا کم امام چې به جمعات کې نو بس هغه به بل خوا نه وړو هغه په جمعات کې خاخو لیکن سوچ کول غواړي دا ول یاد ساتي چې مقبره وی نو د جمعات نه په مقبره کې یا د عام ازمکه نه د خپل جیداد نه په وقف مقبره کې مړي خول زیات ثواب دی دې خبره تم خیال لې
په وقف مقبره کې چې کوم ثواب ملاويږي هغه په خپل ځمکه کې په خپل ځای کې مړي خول باندې نه ملاويږي که په جماعت کې خخ کې پاغه باندې نه ملاويږي بلکې ګناه ده وقف مقبره کې مړي خول غواړي وقف مقبره نه ملاويږي نشته یا ډکه ده نو بیا خیر ده کې خپل ځای کې مړي خخه خو جماعت کې بیا نه خخه بهرحال یو ځای کې شر پیدا کیږي په جماعت کې قبر کې جماعت کې قبرونه جوړ دي علماء کرام ذکر کوي دا قبرونه به دیوال تاوي هغه ور جماعت دی حاتنه جدا کوي هغه نه به دیوال تاوي ښا نو که یو قبر باندې جماعت هم چا جوړ کړي هغه جماعت بروانه د دې وجنه امام آلوسی رحمه الله حنفی عالم دی داغه کتاب دی تفسیر روح المعانی 15 جلد 219 نمبر صفحه کې هغه ډېر خپل خبره کوي و ثم اجماعا فان اعظم المحرمات واسباب الشرك الصلاه عندها بیا تمام علماء په اتفاق سره د تمام علماء په اجماع سره په تمامو کې لوی محرام او لوی محرمات هغه دادی او د شرک لوی سبب دادی چې د قبر خوا کې جماعت جوړ شي او په هغه جماعت کې هغه قبر ته خلک سجدي لګي امام روح المانی امام علوسی رحمه الله لکی او بیا لکی و اتخاذها مسجدن دارنګي هغه جماعت جوړول او بناؤها علیه یا پاغي و نور آبادی کول بیا وی وتجب المبادره الى حدمها بیا سوی وتجب المبادره الى حدمها واجب دي چې تلوار باندې سره لاړ شي وغروان وحدم القباب التي على القبور هغه قبه چې په قبرونو په پاسه آبادی شوی دي د اغیر وانه ولم پکار دي هغه جماعت چې په قبر باندې جوړ د اغیر وانه ولم پکار دي ځکه اذ هي ازر من مسجد الزرار لانها اسست على معصيه الرسول سوچ کوی وای ځکه دغه جماعت چې په قبر باندې آباد شوی دی دغه جماعت د مسجد زرار نه زیات نقصان دي تاسو مسجد زرار پیژنئ هغه جماعت چې منافقانو جوړ کړو د نبی له سلام په خلاف کې او دای ویلو چې موږ او تاسو په دې کې مشورې کوو د پیغمبر اسلام خلاف ظاهرا خو به خلکو تخکاری کې چې ګندې مزل را جمع شوی دي دی په کې منځ کوي لیکن موږ به منځ په باندې د نبی اسلام خلاف مشورې په دې کې کوو او په دې کې به موږ خلک د پیغمبر اسلام نه متنفر کوو نو هغه مسجد زرار چې نبی له صلوات والسلام خبر شو الله وتعالى چې دې جماعت کې بنو ودرېږي لا تقم فيه ابدا اے زما پیغمبر په دې جماعت کې مو ودرېږي همیشه لپاره هغه جماعت چې دغه بنیاد په تقوا کې خودل شي هغه کې بودريږي چې مسجد تقوا او نبی رسول الله خبر شو چراغه وګدا واقعا ده نبی رسول الله صحابه کرام اولېګل ورته وی ورشه هغه جماعت اوس وځوي جوړ شوی جماعت خو چې کله نیت خرابو او د پیغمبر اسلام په مقابله کې جوړ شوی مسجد زرارو نو دغه جماعت ته مسجد زرار نوم کې خو ده او نبی رسول الله صحابه اولېګل هغه جماعت ته اوس وځو روانه کړه ختمه کړه نو چې څنګه هغه مسجد زرار وانه ول واجبو دغه شان دام مسجد زرار دی ځکه هغه د پیغمبر اسلام مقابله کوي او دام د دین اسلام مقابله کې جوړیږي د مشرکانو لپاره یو بندرګاه جوړیږي دغه لپاره یو مورچه جوړیږي داسې جماعت چې په قبر باندې جماعت جوړیږي د قبر د پاره جوړیږي داسې جماعت د هغه وانه ول واجب دی ښا او بیا لیکلی وتجبو امام علوسی اوچته خبرې کړې خو هغه زمونږ وس کې نشته نو څه چلو لغونه زور غواړي وتجب ازاله كل قنديل او سراج على قبر واجب دي چې کم منبته کم شمه کمی دیوی خلق راوړي په قبرونو باندې پتوري چې لری لری تی ولي چې هغه ته لری کیخه هغه ته لری کول واجب دي ولا يجوز وقفه ونظره دغه منبتو دغه دیو دغه چراغانو وقف کول جایز نه دي او دارنګ د هغه نظر او منښت منل واجب نه دي که چرنن استاد خیالي وګوره کنه د خلکو کې هر یو سړی چې لغونه یو سړی نیک تر شوی دغه خاطبه سرته گنبد جوړ کړي قبر سره پای کې به د خاور تل کې خو دی پای کې به شمع او دیوی بلی کړي او ټول لوګي به پکې کړي ښا وای دا شی جایز نه دی امام علوسی رحم الله حنفی عالم دی په تفسیر د سورته په تفسیر روح المانی 15 جلد کې ذکر کوي سورہ کهف تفسیر کې دارنګ علامہ ابن قیم الحنبلی رحمه الله د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مقلد دی هغه ذکر کوي ولا يجوز بقاؤها ويجب هدمها د دې باقی پر خودل واجب جایز نه دی بلکې د دې روانول واجب دی داغه کتاب د زاد المعاد دریم جلد 28 نمبر صفحه کې لیکي ښا بعض جاهلان خلک وي امام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن قیم رحمه الله هغه په سرت بدی وای دا مجسمه او پاغي باندې الزامات لګی دایات اوساته
ډیر زیات بهترین علما تر شوی دي امام ابن قیم او امام ابن تیمیه رحمه الله، مولا علی القاری رحمه الله داغه کتاب دی مرقات شریف، حنفی مشهور عالم دی، په مشکات باندې شرح هم لیکلی دا. داغه بل کتاب دی جمع الوسائل، اول جلد 208 نمبر صفحه کې لیکي کانا من اکابر اهل السنه والجماعه ومن اولیاء هذه الامه. امام ابن تیمیه رحمه الله دارنګي امام ابن قیم رحمه الله دا دواړه کانا من اکابر اهل السنه والجماعه، د اهل سنت والجماعت ته اکابرین علماء دي. او بیا لیکي ومن اولیاء هذه الامه، د دې امت دا لوی اولیاء دي. هغه وایي چې دا شی ناجایز دی. دا غرنګیرونو زما خو خیال دا چې زما خو وضاحت سره مسله تاسو ته حل کما، خو څنګه دا ټیم چې کله سره بیان نه کینو ګنټه ډیر شي ختميږي نه، او چې کله سره بیان شروع کینو حقیقت دا چې بیان پويږي چې څنګه ختم شي. هغه ډیر خبره سړي په ځل باندې دا شان پاتې شي، او چونکی ټول مرګري ستړي او زمیداری سره پورا زړه دغه بیان کولای نشي. دغه بیان بس دی، خو بس مقصد د بیان داو چې د قبر په خول من دي، کوم ورونو چې پخکړی دي په کار دار چې هغه د خپل رشدارانو قبرونو واپس ولړای کسدي کی واپس چا نه دی پخکړی او داغه ورکه د اراده و چې زب په خومه توبه دی واسه قبر دې نه پخی، هغه پیسې په جمعات کې ورکی، هغه دی یو غریب یو فقیر لور کې هغه ته ثواب رسیږي. ښا دارانګي په قبرونو باندې صادر اچول، قبرونو باندې صادر اچول، ګلدار شالونو ور باندې اچول، جنډي ور باندې ودرول، دا تمام کارونه بدعات دي، هیڅ ثواب په مړي ته نه رسیږي. اسه مال ضایع کولی او اسه ځان په ګناه کې راوستلی. په کار دار چې څنګه حکم پیغمبر اسلام موږ تکړه چې پاغي باندې موږ عمل وکړو، دغه شان مقبري پاتې کو، دا ان شاء الله زمونږ لپاره ډیره زیاته ده خیری. الله دې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله دې زمونږ استادو عقیده د قران او سنت جوړه کړي، او الله دې زمونږ استادو خواهشات د خپل دین تابع کړي. نن موږ خپل خواهش په سر روانه خو چې زمونږ زړه غواړي چې هغه ناجایز دی او هغه جایز دی، خو بس موږ باغ کوو. که څه ځله موږ ته ویل کېږي چې د الله حکم داسې دی، د الله پیغمبر حکم داسې دی، موږ نه هغه خو ټیک د خپل ځبانه دی، خو لیکن موږ به داسې کوو. په کار دا چې موږ تاسو په هر حال کې د الله او د الله پیغمبر تابع شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بران محترم اوریدن کو د مولانا عبدالحق ربانی سے 121 نمبر کیسٹ چې په جلسه کې په 11/5/2007 کې شعر د دې موضوع د قبر په خول حرام دي. د دې د ملاویدو پته یا ساته اشاعه توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 03015710 124.